نن داسې کار وشو که نه چې زه کار کې ډېره زیاته مصروفه وم او انټي کار ختمولو باندې ونوره. انټي چې کومه ما سره کار کوي کور کې خاله څه ده او هغه زه د غرمې د روټۍ نه بغیر بالکل نه پرېږدم. چای هم پې او روټۍ هم پې خورم. بلې چې دا غریبانان خلک د دې زړه نه موږ ته څه ټایم اهم وتی شي او څه ټایم موږ دپاره دعا هم وتی شي. نو ما چې وکتو د شپې سالن اکثر پاتې نن هغه هم نه و. انټي خدای شته که انډې هم خوښي موږ خو ډېر کار بیا په انډو چلو که نه. نو ما څه وکړو فرج کې میتي ساګ پروت و. اوس به زه تاسو ته میتي ساګ اسانه غونته کې د صفا کولو طریقه مې هم درته وښیله. تاسو په سټارټ کې وکتو چې ما څنګه کټ کو. اسې زه داسې نه کټ کوم. زه ګېډۍ خلاصه کړم تفصیل سره یې داسې پاڼې رالم لاس کې که نه او سرونه ترې نه کټ کوم. خو چې کله هم تاسو سره ټایم نه وي که نو دا ساګ نه دی که پالک وي که کوم د ګېډۍ چې کوم ځای کې تړلي بس دې ځای کې وله کټ ورکوي. چې کله وله کټ ورکوي نو دې کې به تاسو بیا وګورئ لکه دا شاته ته حصه ترې نه کټ شو نو دې کې به تاسو داسې زر زر داسې لاس کې اوچت کړئ زر زر شي. دا صرف د 5 منټو کار هم نه بس داسې زر زر پکې وګورئ چې چېرته ګیا یي پکې داسې سخاپه دی پکې اتې نه اخوا کوي او کټې کوي. ښه دا ځینې علاقو کې هم دغه شانتې لاس کې ونیسو په دې خانه کې کېږي او کټې کړي. طریقه هم درته اوس ښیم د نن درته کټکول مټکولو او در سره به خبرې ډېرې کوم نن. نو وګورئ داسې بس نری نری به یې کټ کوي. چې کله دا کټ شي که نه نو بیا په دې خانه کې رئیسار کوي که تاسو نه چې غټ کټ شوي داسې ځینې خلک داسې کټ کوي ورته وګورئ. دا یو ماته ډېره عجیبه غوندې طریقه لګي خو ځینې خلک ثابت وینځي به یې داسې کټ کوي. بس داسې دنه بره بره پاڼې رانیسي او بس څنګه کټ کوي څنګه ښکلې کټ کېږي هماغه شانتې کټ کېږي. نو بس زر زر مې څه وکړو چې بس ساګ مې صفا کو او اوږې داغ به ورته وکړو که نه بس اوږه به وله کټ کوه. دا زما د ساګ اسانه ریسیپي ده ډېره اسانه ریسیپي ده. دې سره چې ما سره ټایم نه وي که نه ما سره صرف 10-15 منټه هم وي که نه هغې کې زه دا ساګ تیار شم. الحمدلله زه هر کار داسې زر زر کولی شم. نو بس یې نه وګورئ چې اوږه سره شوه نو دې کې ما ور واچوي دا میتي ساګ. د میتي ساګ پکې واچوم نو دې د پاسه به زه به دې باندې کټ کړي ټماټر او الوګان پکې واچوم. اوس الوګان ستاسو مرضي ده ډېر اچوئ کم اچوئ دا ستاسو خپلې مرضي باندې ده. او مالګې به سره واچوئ او مرچکو کې چې دی که نه سور ټکېدلې مرچکې به پرې واچوئ او بس ښایسته یې مکس کړئ او د ډکن پې کېږدئ. دې کې تاسو څه ګرانه طریقه وکتل نه دا پالک الو هم تاسو داسې جوړولی شي میتي ساګ هم داسې جوړولی شي او شرشمو ساګو کې د غندلو ساګو کې نور هم دقه طریقه ده خو الو پکې نه اچېږي هغې کې به الو نه اچوئ. بس ډکن مې پکې خو ما ویلې چې اوس دې سره زه زر زر د امرود چټني جوړه کړم چې څو پورې دا پخېږي. او انټي لګیا ده بار کار کوي که نه بس هغې کې تلو کې ټول 10 منټ پاتې دي او هغه چې دلته ما سره کېني ما ته ډېره خوشحالي ملاویږي. نو وګورئ دا ما امرود واغستو ټماټر مې واغستو پودینه وه او اوږه بس هغه کټکولی شي وټکوي. زه خو بس چاپر ته واچوم او چاپر پې راتاو کړم او د پاسه به بیا دا نیمبو واچوو مالګه پکې خامخا واچوئ مالګه مو هېره نه شي. بس دلته اوس دا الوګان چې دا نرم هم دي او الوګان چې دي داسې ثابت ثابت پکې خوند نه کوي. دا پکې لږ شانتې وټکوم نو بیا دا پکې مات شي. بس اوس به بله زر زر یو روټۍ پخه کړو. نو خبره ما کوله تاسو سره دا انټي والا که نه دا انټي لکه کار والا ښځه چې کومه ده که نه زما هیلپره زه نه ورته باجي وایي زه نه به ورته خاله وایي زه ورته انټي وایم که نه. نو دا لږه ایج کې زیاته ده. ایج کې چې کم کله انټي تاسو نه زیاته وي نو بس دی که نه کور خو په دې ځای کې هم بیا پاتې راځي ځکه چې دا چې دي که نه دا ایج کې چې کم زیات کس دي باندې تاسو غږ نه شئ کولی دي ته تاسو آواز نه شئ ورکولی چې دا وکړه او وکړه. لکه کار ورته خولی شم خو لکه ځنه ټایم کې انسان یې کار سم اونکړي نو نه شم ورته ویلی چې تا دا کار غلط وکړو دغه وکړو. او ما ته داسې ښه لګي دا ما ته کچن کې کښېني. مخکې به ما او دا روټۍ مې وله پخه که ما به او دا چای یو ځای کمره کې څکله خو اوس ساړه ډېر زیات شو پکې ته به کښېنستو نو اوس دا ما ته کچن کې دا کرسۍ وړه راواخلي په دې راله کښېني. نو خدای روغه جوړه لره د غربت د وجه نه انسان د بل خلق په کورونو کې کار کوي خو تاسو یې ډېر عزت او خیال کوئ.